أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دینه مخکې آیتونو مبارکو کې د صحابه کرامو د توبې ذکر و چې صحابه کرام به کله یو نیک عمل کې وروسته پاتې شول یا به یو کوتاهي یو خطا وشلله نو د هغه کوتاهي او خطا په بدلې کې یا په نیکۍ کې وروسته پاتې کېدو په وجه باندې خپل نفس له به سزا ورکوله او خپل ځان به سزاوار ګڼو خپل ځان له به سزا ورکوله او د دنیا نعمتونو ته به ډېر نه خوشحالي تلل او د دنیا نعمتونو باندې به خوف او یره محسوس کوله وی به هسې نه چېرته دا د آخرت هغه انعامات چې دي د هغې په بدلې کې موږ له دنیا کې راکړی شته او د آخرت د انعاماتو نه چېرته موږ محروم نه کړلی شو. نو غزوه تبوک نه کوم صحابه پاتې شول 2 کسانو ځان د مسجد نبوي ستنو سره وتړو او 3 کسان چې هغه ځان خو نه وتړلی او په زړونو کې مختلف خیالات راتلل چې دروغ ویو که رښتیا ویو بانه وکړو عذر پیش کړو خو بیا به دا خبره مو په زړه کې راغله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلق خو ډایرکټ الله رب العزت سره دی او الله رب العزت خو د هر یو خبر متعلق وحی لیږي هسې نه چېرته موږ یو خبره وکړو هغه دروغ وي یا موږ یو د دروغو بانه او عذر پیش کړو او الله رب العزت وحی ولیږي چې دا خو داسې نه وه دو دروغ وي یا یې بانه وکړله هسې عذر پیش کړو نو راغلل حاضر شلل ای د الله رسوله موږ د دغه مالونو په وجه باندې وروسته پاتې شللو زموږ سستي او زموږ کوتاهي وه نور هېڅ عذر هېڅ بانه نه وه نو د دریو متعلق پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله مؤخر کړله لکه څنګه راځي وآخرون مرجون لامر الله نور چې د دې 2 نه علاوه 3 کسان نو د هغو متعلق فیصله مؤخر شله د الله د حکم انتظار چې د الله حکم راشي د هغو متعلق فیصله وکړي او د مخکینو توبه الله رب العزت قبول کړله. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده آیا دوی ته نه ده معلومه دوی ته دا پته نشته دی چې الله رب العزت توبه قبلونکی ذات دی هغه په خپل بندیانو باندې مهربان ذات دی او چې د الله رب العزت په نوم باندې اخلاص سره یو سړی صدقه او خیرات کوي د هغې قبلونکی دی د هغې په بدلې کې الله تبارک وتعالی د بنده له اجرونه ورکوي دله ثوابونه ورکوي او الله په ده باندې انعامات کوي الله توبه قبلونکی ذات دی او د انسان د 18 کاله او یا 80 کاله زندگی د انسان په ګناهونو کې تیری او توبه وباسي ګناهونو کې تیری او توبه وباسي ګناهونو کې تیری او توبه وباسي د انسان خو په توبې باندې ستړی شي خو الله رب العزت د په معاف کولو باندې نه ستړی کېږي لکه روایتو کې دا هم راځي یو سړی سار 3 ځله استغفار وي ماښام 3 ځله استغفار وي وي سار نه ماښام پورې د ګناهونه وکړل تر دې چې د ده دا ګناهونه د سمندر دغه زګ عمر دي د ده دا ګناهونه د شګو د ډېرو عمر دي د ونو د پاڼو عمر دي چې دا 3 ځله د استغفار وي الله رب العزت ده ته د دغه ګناهونه معاف کړي دغسې د شپې هغه ګناهونه الله رب العزت د بنده ته سهار معاف کړي او الله رب العزت خپل د بنده په توبې باندې ډېر زیات خوشحالېږي او بیا بالخصوص په 24 غنټو کې الله رب العزت د بنده د معافۍ لپاره یو خاص وخت جدا مقرر کړو چې هغه زیات د قرب وخت او د نزدېکت وخت هر وخت کې د انسان توبه قابل قبول ده خو د قرب وخت او د نزدېکت وخت الله ته
هغه دا دی چې د سهار د تهجد په وخت کې پاسي د دعا کې د الله د طرف نه اعلان کیږي څوک شته د غوښتلو والا چې ول ورکم څوک شته د بخنه غوښتلو والا چې وای بخم څوک شته د رزق غوښتلو والا چې رزق ول ورکم نو ګویا چې الله رب العزت خپل د رحمت دروازې په دې وخت کې کولاوي کی او په دې وخت کې سره ویخ وی او هغه لاسونه اوچت کړي او الله ما وبخي نو ظاهر ده چې د دعا په قبولیت کې څه شک نشته دی او الله رب العزت د دعا قبلي روایتو کې راځي صلات توبه متعلق یو سړی نه ګناه وشو نافرمانی ترې وشله د دې د هغه نافرمانی نه واوړي د دې راشي او دستیو کې 2 رکعاته صلات توبه نفل مز دیو کې بیا دې توبه وباسي الله رب العزت نه دی وغواړي بخنه الله رب العزت ته د ګناه معاف کړي او حدیث کې راځي التائب من الذنب كمن لا ذنب له ګنايو کو توبه وکړه د داسې لکه چې دا ګناه د سره نه کړی نه الله تبارک وتعالى د انسان ګناه داسې طریقو سره معاف کوي او بیا د انسان لپاره د ګناهونو قسمونه چون کې دوه دي نو د هغه د بخنې لپاره هم طریقې دوه دي یو واړه ګناهونه دي نو د وړو ګناهونو د بخنې لپاره طریقې نیک اعمال دي یو سړی نه وړوکی ګناه شو دی راغی او داسې وکړو او د سره ګناهونه معاف شول موږ یو کوم سره واړه ګناهونه معاف شول روزه ونیسله روزي سره واړه ګناهونه معاف شول بل یو نیکی وکړل واړه ګناهونه معاف شول لوی ګناه دی نو د لوی ګناه نه الله رب العزت دله د توبې توفیق ورکړي توبه وکړه الله رب العزت معاف او الله رب العزت داسې غفور رحیم ذات دی چې کله کله انسان له بغیر د توبې نه معاف کوي کله کله بغیر د توبې نه الله رب العزت انسان ته بخنه کوي نو صحابه کرامو چې کله غزوه تبوک کې رستوالی اختیار کو بیا توبه وکړه او چونکه دا هغه الله ته زیات نږدې وو دا هغه توبه ما د اعلی درجه توبه و د اوچته درجه توبه و چې ځان مسجد نبوي ستنو پورې اوتړم دا غم فکر نه چې زموږ متعلق حکم سورج رستو برازي د اوبو بس کیږي د خوراک بس کیږي او نور ضرورت دي د دې بس کیږي د بچو بس کیږي د بیبي بس کیږي د دې فکر د دې غم ور سره نه ځان اوتړو چې سو پورې توبه نه قبول شي الله رب العزت حکم لګل نه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاسونو باندې مونږ نه وکړو نو موږ مزان نه پرانیسو الله رب العزت توبه قبول کړله او حکم یې اولګه چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم دوه کومه صدقه کی دا صدقه واخله دا زما په دربار عالی کې قبول او منظور ده علم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الله توبه قبلون کې دي آیا نشته دوی ته دا پته دا علم نشته دي خلقو ته چې الله خپل بنديانو نه توبه قبلون کې دي او د صدقات الله رب العزت قبلي اخلي الله رب العزت او الله توبه قبلون کې مهربان ذات دي او دا اعلان کوم که زما محبوب صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت تاسو عملونه ګوري فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله تاسو عملونه ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ او الله خپل نبی له خبردار کوي چې تاسو فلانه مرګره داسې عمل کوي فلانه داسې دي فلانه دا عمل کوي الله خپل نبی ته بذریعه وحی دا پیغام هم لګي او مؤمنانو الله رب العزت خبرداري د مخلص مؤمن مسلمان د اعمالو او د هغه د کارونو نه د منافق چې هغه کوم اعمال کوي کوم کارونه کوي هغه نه الله رب العزت بذریعه وحی خپل نبی خبردار کی او نبی بیان کی چې فلانه فلانه داسې دي وستردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون استاسو اعمال چې کوم دي دا ځای کیږي دا بربادي کی نه بلکې چې کوم اعمال کوي دا جمع کی او الله رب العزت طرف ته چې واپس شللای چې هغه په غیب او ښکارو باندې پیدون کې دي په پټو او ښکارو باندې پیدون کې دي هغه ته چې واپس شللای استاسو د اعمالو خبر بدر کی انسان شپته کاله او یا اتیا کاله زندگی کې کوم اعمال کړنو ظاهر ده چې دنه به ایر شي چې ما څه کړ دي کوم نه کوي کړ دي کوم نه دي کړی کوم اعمال می کړ دي پرز د قیامت چې د نامه اعمال الله رب العزت ته مخه تکي او دې وګوري الله رب العزت بدله خبرداري ورکړي چې دا اعمال دي کړ دي دنه به ایری والله رب العزت ته یاد دي الله نه ایری الله به ته هغه اعمال مخه تکي چې دا اعمال دي کړ دي او د دې اعمالو در لدا بدله واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم او نور چې د دې وونه علاوه درې کسان نور صحابه کرام دي دا هغه
د توبې متعلق لا حکم نه دی راغلی، هغه رستو کړی شوي دي د الله حکم ته. که الله غواړي الله رب العزت به ورله سزا ورکړي، او که غواړي الله رب العزت به په هغو باندې مهرباني وکړي. والله علیم حکیم، الله په حکمت والا ذات دی. چې د دو توبه قبول کړله، دو پرانیستی شلل، د هغو توبې قبولیت کې تاخیر وشو، چونکې هغو عمل هم داسې خو نه وکړی، دو ځان وتړو، ځان له تکلیف یو دم ورکو، نو د دو توبه زر قبول شله. او هغو خو خپل چې راغلل خپل عذر چې پیش کړو چې زموږ سستی وه، زموږ کمزوري وه، نور هېڅ دغه څه عذر نه و، نور هېڅ قسم زموږ کار نه و، خو سستی د وجې نه پاتې شلي. نو هغه سستی والا درې صحابه کرام چې د هغو د توبې متعلق الله رب العزت حکم ونه لېږه، په هغې کې تاخیر وشو، نو د هغو سره بایکاټ اعلان هم وروسته وشو، په هغو باندې امتحانات هم راغلل، په هغو باندې تکالیف هم راغلل، خو هغې نه وروسته الله رب العزت د هغو هغه توبه هم قبول کړله. الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه، آیا نه پوهېږي دوی چې بېشک الله رب العزت قبلونکی د توبې دی عن عبادي د خپل بندیانو نه، ويأخذ الصدقات او اخیستونکی د صدقاتو دی، اخلي قبلي صدقات. وان الله او بېشک الله رب العزت هو التواب الرحیم، هغه توبه قبلونکی او مهربان ذات دی. وقل اعملوا، ويا زما محبوب صلی الله علیه وسلم عملونه کوئ تاسو، فسيرى الله عملكم، زرده چې ګوري الله رب العزت عملونه ستاسو، ورسوله او رسول د الله، والمؤمنون او مؤمنان، وستردون الى عالم الغیب، زرده چې واپس بکړی شئ تاسو په طرف د هغه ذات چې هغه پوهېدونکی په پټو باندې دی، والشهادة او په ښکارو باندې پوهېدونکی دی. فینبئکم، پس خبر به درکړي تاسو لره بما کنتم په هغه څه چې تاسو تعملون کوم اعمال کوئ. واخرون مرجون، او نور درې کسان مرجون چې هغه رستو کړی شوي دي لامر الله د الله حکم ته، اما يعذبهم، یا به ورته سزا ورکړي، و اما یتوب علیهم، او یا به پرې مهرباني وکړي. والله علیم حکیم، والله رب العزت پوه او حکمت والا ذات دی.